क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मेरे से कुछ जिनकी स्पेशलाइजेशन है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं टीचर पॉलिसीज होती है आपको मैं मैं क्योंकि टीचर जो आपके स्कूल में जो टीचर्स उसमें भी चेंज आता है, बच्चों की लर्निंग, बच्चों की रिटेंशन को इम्प्रूव हुई हो या स्टूडेंट इंगेजमेंट बढ़ी हो, कुछ हुआ शी सेड के यार मुझे तो नहीं पता कि क्या सिखाया क्या लाइक व्हाट द हेल। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कौन डिज़ाइन करेगा? देखिए मेरे इदारे के अंदर एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मेरे इदारे के अंदर तो हो रहा है मेरे नाम के नीचे हो रहा है, मैंने उसको सुपरवाइज करना है कि हुआ है। एज अ लीडर आप मेरी ही ट्रेनिंग, मुझे क्या पता क्या बना रही है। मामा खा लें सिर्फ खा लें और वही लोग हैं जो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम शाहिदा सरदार दे डॉक्टर शाहिदा सरदार ज़मा ताल्लुक़ दे पेशावर के पीके न दे और ज़रा गली मा दे फेस्टिवल ला दे मेले ला د مورنۍ ژبو میله ده او زه ډیره خوشاله یم چې دوی دا هر کال کوي او مختلف صوبونه خلک راغواړي. نو د دې ژبو مقصد دا دی ادب د پاره او د دې ادب کې مختلف ژبو شمولیت او مونږ ته پوهه ورکول، بلکې ټولو خلکو ته پوهه ورکول چې په هر ژبه کې ادب شته او ادب چې کوم دی هغه قوم ژوندی ساتي. نو زما دا خیال دی چې دا میله چې کومه ده دا ډیره زیاته ښه ده، ډېرو صوبونو هم خلک راځي، نو موږ ته یو د مینې او د خلوص احساس کیږي او موږ خپل دې کې مختلف سیشنز وي نو په هغې کې موږ خپل پرابلمز هم شیر کوو چې کوم ادب کوم طرف ته روان دی، نو هغې دپاره موږ نور داسې کارونه خپلو کې مشاورت کوو او مشورې کوو چې دې دپاره څه پکار دي چې موږ داسې د ادب دپاره داسې کار وکړو چې زموږ کم نوي نسلونه دي چې هغه راشي او هغوی په دې ادب باندې پوهه شي مختلف ژبو کې او هرې صوبې خپل یو خوند دی. خو زه وایم چې د پېښور خوند به ډېر ځکه چې زه د پېښور نه یم، نو دلته کې زه راغلې ما سره ډېر پښتانه راغلي دي. جی زه به دلته کې نیشنل میډیا ته هم ډېره مننه ووایم او ډېر اپریشیټ کوم به او احسان احمدزی صاحب چې هغوی دلته راغلي دي او دوی کوریج کوي او ټولې دنیا ته یې رسوي، نو دا هم د دوی ډېر لوی یو خدمت دی او زموږ د پاکستان خلکو له زموږ د مورنۍ ژبې ادب دپاره او زموږ د ټولو صوبو دپاره دوی ته ډېره مبارکي ورکوم او ډېره مننه وایم.
جی، میرا نام اشفاق چانڈیو ہے اور میں انڈس کلچر فورم کا جنرل سیکریٹری ہوں۔ یہ انڈس کلچر فورم کی طرف سے مادری زبانوں کا، پاکستان کی مادری زبانوں کا ادبی میلہ جو ہے اس کا نواں ایڈیشن ہے، 9th ایڈیشن ہے، جو آج جس میں ہم موجود ہیں، اور یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے اسی میلے کو اٹینڈ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ میلہ جو ہے وہ مادری زبان جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں، تمام کی تمام وہ زبانیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں ان کو اکٹھا کرنا، ان کے ادب پہ، ان کا جو لٹریچر ہے اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کے طول و عرض سے کم و بیش 100 اور پلس 100 سے کچھ زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پر مختلف جنر کے اور مختلف جو اصناف ہیں ادب کے، اس میں لکھنے والے یہاں پر آج موجود ہیں۔ یہ اس کا افتتاحی جو سیشن تھا وہ تو کل ہوا ہے 16 فروری کو، لیکن یہ آج اور کل 18 فروری تک یہ جاری رہے گا۔ اس میلے کو سجانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 2016 میں یہ پہلا ہمارا ایڈیشن ہوا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی مادری زبانیں ہیں جو معدومی کے شکار ہیں، اور جو مختلف جو بڑی بڑی آبادی ہے پاپولیشن کی، وہ بولنے والے اور جو کم آبادی میں بولی جانے والی جو زبانیں ہیں ان کو اکٹھا کریں اور معدومی سے بچائیں ان کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو لوگ اپنی زبان کو، اپنی مادری زبان کو اپنے گھروں میں نہیں بولتے، تو ان کو بھی ایک جو ہے وہ اکٹھا کریں اور ان کو سمجھائیں۔ مختلف ہمارے جو سیشنز ہیں اس پہ بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک اثر جو ہے ان لوگوں پہ پازیٹیو پڑے گا۔ اس میں وہ ایک جو اپنی زبان ہے وہ بچوں کے ساتھ بولنا شروع کر دیں گے، اور بچوں کے ساتھ جب اپنی مادری زبان میں بچے بولنا شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے معدومی کا جو شکار زبانیں ہیں وہ ان کو تقویت ملے گی، وہ ایک مرتبہ پھر اٹھ جائیں گی، اور اسی میں ادب اور اس میں جو نصاب ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگا۔ تو یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں، آپ جو ہے ان کو دیکھ بھی لیں گے، اور دوسرے اسٹال بھی ہیں، اسٹال لگے ہوئے ہیں یہاں پر مختلف کتب کے، مختلف زبانوں کے، اور یہ انشاءاللہ اگلے سال اور اس سے آگے بھی جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔ جی، میرا نام وردہ شہزادی ہے اور میں آپ گجرالے تو ہاں۔ میں اتنے انڈس کلچرل فورم دی ممبر ہاں، اور ہر سال اسی یہ میلہ اتنے سجاتے ہیں مختلف زبانوں کا۔ اچھا، میں اتنے کل تو ساڈا افتتاحی سیشن سی، اج ڈفرینٹ سیشنز ہو رہے ہیں جہد یونیسکو کے کلچرل ہیریٹیج تو لے کے کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل چینجز، لوک ادب، ریزسٹنس، یہ سارے موضوعات نے جڑے اتنے اج گفتگو ہو رہی ہے، ڈسکس ہو رہے ہیں۔ کل اسی احمد سلیم صاحب اور مبارک قاضی صاحب نو یاد کیتا سی اور اپنا افتتاحی سیشن انہوں نے ٹریبیوٹ دیتا سی، ٹھیک ہے۔ آخری جڑا ساڈا کلوزنگ دا سیشن ہے وہ جڑے ساڈے وڈے فنکار نے فضل جٹ، وہ اپنا لوک گائکی جڑی وہ پیش کرن گے، اور میرے کل 2 سیشنز نے جنہوں نے میں ماڈریٹ کر رہی ہوں۔ ایک سیشن ہے جہدے وچ جڑے ساڈے ریاستی ادارے نے گورنمنٹ وہ مادری زبانوں کے فروغ واسطے کی کر رہی ہے، یہ تے اسی گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا سیشن ہے کہ جڑا ساڈا ڈراما، فلم، تھیٹر وہ مادری زبانوں وچ کتنے وے ہے بھی ہے، نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، یہ ساری چیزاں اسی کل ڈسکس کریں گے۔ یہ 2 میرے موضوعات نے جڑے میں کل لے کے آواں گی۔ بہت شکریہ۔ د انډس کلچر فورم د سوري لاندې د هر کال چې میله کیږي د ادبي حواله سره او د مورنو ژبو یا د پاکستانی ژبو د یادولو لپاره دا ډیره ښه خبره ده، ډیره فایدهناکه خبره ده۔ دا یو وجه دا ده چې د دې ملک د مختلفو لویو ژبو خلک یو بل سره یو ځای شي، دغه خلکو د ذهني، فکري، افهام او تفهیم یو بل سره وشي، د مختلفو ژبو په ادب، په تاریخ، په ثقافت باندې چې خبرې وشي نو یو بل سره د نزدېکت لارې پیدا شي۔ ځکه زه د داسې قسمه تقریبونو، د داسې میلو، د داسې غونډو نشستونو عموما ستاینه کوم، که هغه په د اسلام آباد کې د اکادمي ادبیات د سوري لاندې کیږي، که د مقتدره قومي زبان د سوري لاندې کیږي، او که د انډس کلچر فورم د سوري لاندې کیږي، یا نورې چې څومره زموږ ادارې دي، نو زما خیال دی چې د دې ملک د انسانانو، د خلکو د پیژندګلو د ټول نه اولنۍ ذریعه ژبه ده، بیا د هغې نه علاوه په هغه ژبه کې موجود ادب دی،
دغه ادب په لاره د دغه انسانانو د دغه قومونو ملتونو چې کوم نفسیات دي د دې کوم ثقافت دی د دې کوم ژوند دی کوم کړه وړه دي نو دغه ټول څیزونه موږ ته داسې موقع باندې یاد راتلی شي او دغه سانتي موقع باندې موږ ته بار بار دغه خبرې چې دی دوهراویږي یعنې د هغې یا دهاني کېږي ځکه زه د داسې قسمه غونډو په حق کې یم او د انډس کلچر فورم د سوري لاندې هم چې دا نن کومه میله ده دا غالبا چې نهمه کلیزه میله ده نو خدای دې وکړي چې دا تسلسل روان وي دا لړۍ روانه وي او دغه شان زمونږ د پاکستان د ګوټ ګوټ نه د مختلفو ژبو ویونکي د مختلفو ژبو کې د ادب او د قدرونو نمائندگی کوونکي دا یو بل سره نږدې کېږي او د دوی خیالات او فکر یو بل سره افهام و تفهیم کېږي او دغه شان به د شناخت او پیژندګلو دا سلسله روان وي. मेरा नाम उस्मान जुम है और मैं आपसे मुखातिब हूँ अदबी मेला जो कि मादरी ज़ुबानों का अदबी मेला है उसका ये हमारा नवा साल है और उस सिलसिले में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये अदबी मेला इसलिए अहम है कि ये हमारे माशरे के तनव्वु की बात करता है। ये बात करता है कि इस मुल्क के अंदर कितनी मुख्तलिफ ज़ुबानें और कल्चर और सकाफ़तें हैं जो कि को एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत रेलेवेंट थीम है क्योंकि यूनेस्को ने 2022 से लेकर 2032 तक के जो 10 साल हैं इनको मकामी ज़ुबानों का 10 साल करार दिए हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और एक अहम चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो यंग लोगों को अपनी शनाख्त की तरफ लाने का और अपनी अपनी मकामी ज़ुबानों और मकामी शनाख्त के ऊपर काम करने का वक्त है और हमें यंग लोगों को नौजवानों को इसकी तरफ लाने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मुनव्वर हसन है और मैं इंडस कल्चरल फोरम का साबका चेयरपर्सन, उस वक्त मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर हूँ। ये मादरी ज़ुबानों का अदबी मेला जो कि इस दफ़ा 9वीं दफ़ा हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इसको हम मुतवातिर 9 साल इसलिए कर पाए हैं कि हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में जितनी ज़बानें और जितनी सकाफ़तें यहाँ पे हैं उनको उनकी जो तनव्वु है उनका जो डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट किया जाए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बाज़ दफ़ा या बहुत दफ़ा हमें कहा जाता है कि बहुत सी ज़बानें बोलना अच्छी बात नहीं है, हम एक शनाख्त रखें, एक ज़बान बोलें। लेकिन जब हम बाहर आते हैं और दोस्तों के साथ बैठते हैं और आपस में मिलते हैं, तकारीब में जाते हैं, तो हमें लगता है कि सबकी अपनी शनाख्तें हैं। हम पाकिस्तान की शनाख्त रखते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारी मकामी शनाख्तें हैं, हमारी अपनी कौमियतों की शनाख्तें हैं, हमारी ज़बानें हैं, हमारे कल्चर सारे खूबसूरत हैं। उन सारों में बड़ी नॉलेज है, उन सारों में बड़ी एक बड़े ख़जाने हैं मालूमात के छुपे हुए। वो हमारी सदियों से, हमारे पुरखों से, हमारे बड़ों से हमारे साथ चलते आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम जब आपस में बात करते हैं तो जो चस आता है ज़बान का, जो मज़ा आता है वो उन्हीं ज़बानों में आता है। तो हमने कहा कि जब इतना खूबसूरत तरीके से हम अपने ज़बानों को और अपने सकाफ़तों को सेलिब्रेट भी करते हैं मकामी सतह पे, तो क्यों ना कौमी सतह पे इसको सेलिब्रेट किया जाए। ये जहन में रखते हुए जब हमने 2016 में पहली दफ़ा इंडस कल्चरल फोरम के प्लेटफॉर्म से पहला मादरी ज़बानों का अदबी मेला किया था, तो उसके बाद हमें महसूस हुआ कि इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस ज़माने में जो हमें लोगों ने आके अपने मुशाहिदात और अपने आरा से आगे आगाह किया, तो उसमें हमें पता चला कि मादरी ज़बानों पे तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर हमने कहा कि हम कौन सी ऐसी बात करें जो मादरी ज़बानों की सबसे ज़्यादा फ़ायदे में हो। तो हमें पता चला कि मादरी ज़बानों में बहुत सा एक ये मसला शुरू हो गया कि वहाँ पे लोग लिखना उन्होंने छोड़ दिया है। जब किसी ज़बान में लिखते नहीं हैं तो वो ज़बान मादूमी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। फिर हमने इस तरह से ये फ़ैसला किया कि हम मादरी ज़बानों में लिखने के रुझान को बढ़ाएंगे, और उसका एक तरीका ये है कि हम क्यों ना जो लोग लिखते हैं उनकी पजीराई करें, उनको यहाँ बुलाएं, उनसे बात करें, उनको सुने और वो फिर और दोस्तों को सुने जो मुल्क में और ज़बानों में लिखते हैं। बस यही ख्याल था जिसकी वजह से मादरी ज़बानों का अदबी मेला होना शुरू हुआ। होते होते फिर उसमें मौसीकी बहुत अच्छे तरीके से शामिल हुई, मुख्तलिफ़ ज़बानों की, उसमें शायरी बहुत ज़बानों की शामिल हुई, उसमें फिर जनाब सकाफ़त के और रंग शामिल हो गए। तो अब ये मेला इतना फैल गया है कि पूरे पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ से, गिलगित बल्तिस्तान से लेके तो खैबर पख्तूनख्वा,
बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर, हर तरफ के लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मादरी ज़बानों में अपना जो लिखाई है, उनकी जो तसानीफ़ है वो ले आते हैं। वो किताबें जो पिछले साल शाया हुई हैं उस पर बात होती है। उसके साथ साथ जो मौज़ूआत हैं जिसमें इंसानी तरक्की के हवाले से कुछ मौज़ूआत हैं, जैसे इस दफ़ा हम मौसमियाती तब्दीली अपनी ज़बानों में, मादरी ज़बानों में लोग मौसमियाती तब्दीली को कैसे समझते हैं। इसी तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि जो दुनिया में 10 साला जश्न मनाया जा रहा है मादरी ज़बानों का, पाकिस्तान में उस पर क्या हो रहा है। इसी तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि इस दफ़ा जो मुख्तलिफ़ शुअरा हैं हमारे, वो समाजी नाइंसाफ़ी और बुराइयों के ख़िलाफ़ जिहाद कैसे करते हैं, उसके लिए जो उनकी रेजिस्टेंस है उस पर बात हो रही है। तो ये एक गुलदस्ता है ज़बानों के तनव्वुफ़ का, ज़बानों के अंदर जो अदब है उसके तनव्वुफ़ का, और अदब के अंदर जो मौज़ूआत हैं उसके तनव्वुफ़ का। तो ये डाइवर्सिटी है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ډېره مننه او ستاسو د احمدزي او سردار یوسفزي دواړو ایکسټرنل سروس ډېره زیاته مننه. او بس دا د انډس کلچر فورم په پی ان سی ای کې پاکستان نیشنل کونسل آرټس نور مور سره سیداری دي د پاکستان او عالمي ادارې ور سره په تعاون کې دي. دا د کال په کال انډس کلچر فورم د مورنو ژبو په حواله باندې د پاکستان د ټولو ژبو یو ادبي کلتوري میله را جوړوي. دا تقریبا 2015 کې را تنظیم جوړ او اوس د 2014 نه دی دا میله شروع کړې و. د تقریبا 9مه میله را نو په دې کې را پاکستان ټولې ژبې بیا په چې 2000 په تیر کال کې لکه 2023 کې چې کوم کتابونه چاپي مختلف د افسانې د شاعرۍ د ناول ډرامې دا غي جرانو بیا مخکتنې غونتی هغه او پینل ډسکشن یې باغې باندې هر یو لیکوال د خپل کتاب باره کې خبره کوي. نور مختلفو موضوعانو باندې مکالمې پکې باغې کې چیرې د ماشومانو لپاره او بیا د کتابونو سټاډونه لګېدلي. نو دا داسې پروګرام دی چې یو خو قومي یکجهتي پکې، بل د یو بل د حاله مونږ خبر شو دا چې د نورو د پاکستان نورو ژبو کې څه ادب تخلیق کېږي، د هغې نظر سره د هغې فکر سره د هغې نه هم ورسره خبر شو. بل دلته ډېر لوی عالمان فاضلان خلک راځي، ادیبان راځي، نو د هغې یو لوسته کړي په مختلفو موضوعاتو چې مونږ مکالمې نو د هغې د لوستې نه، د هغې د مطالعې نه، د هغې نه مونږ ډېر څه ځان ته مخص کړو. نو بس دا یو ډېره د خوشحالۍ موقع پکې بیا ټنګ ټکور وي، نور پروګرامونه وي. نو بس دا داسې چې دا اختر ورځې زموږ دپاره. نو بس نن ډېر زیات خوشحال یو او ستاسو د میډیا د ملګرو ډېره مننه چې تاسو چې کوم دی نو خپل دې ته کار ویلی دی او زموږ دا دغه شان میلې او بیا زموږ تخلیقات او زموږ خبرې هغه چې دی نو په نړۍ کې خورو ورو پښتنو سره شریکوي. ډېره مننه. ژوندي اوسئ او بریالي اوسئ. پښتو دې وي، پښتونولي دې وي. پښتو ژبه، خپله ژبه، خپل کلتور، دا زموږ پیژنګلو ده. خپله پیژنګلو د لاسه ورنه کړئ. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو او د ایکسټرنل سروس ډیره مننه کوم چې مالا موقع راکړه او دا دلته لکه پی ان سی ای پاکستان نیشنل آرټ کونسل کې ادبي میله د 3 ورځې نو انډس کلچر فورم په مرسته ورسره ډېرې ادارې هم دغه دي او دا ډېر زیات ښه کار دی، خاص طور زموږ شاعرانو ادیبانو دپاره. زما خپله پکې کتاب دی د زما استاد اقبال حسین افکار، ادبي جرنیل اقبال حسین افکار شخصیت پن او ادبي خدمات، په هغې باندې ما لیکلی دی. نو موږ زنانه له پکې هم موقع میلاویږي دا لکه داسې چې هغه موږ چې څه کوو هغه په ښکاره شي، موږ ته نور هم موقع راکولو سره موږ ته حوصله او ډاډ میلاویږي او مختلفو ژبې لیکوالانې، شاعرانې، ادیبانې موږ هغې سره لیدنه کتنه وشي، د یو بل د ادب او کلچر نه خبر شو او ډېر زیات لکه ښه خبره ده، خوشحالۍ خبره ده او ډېر زیات مونږ خوشحال یو په دې باندې چې داسې ادبي میلې را جوړېږي
او ښه خبره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالغفار ابراهیمی هستم. به این برنامه میله زبانهای پاکستانی امروز دعوت شده بود. از طرف یک دوستیم. خب ما خودیم زبان دری هست. زبان دری که هست هم یک از زبانهای بسیار با تاریخ و با فرهنگ افغانستان است که بسیار سابقه تاریخی داره که 700 سال در حکومت هند به عنوان زبان رسمی و زبانی که در دربار استفاده میشد بودن و در پاکستان هم تا 30 سال 40 سال قبلی در اکثر دانشگاه ها در اکثر موارد از زبان دری استفاده میشد. متاسفانه در این اواخر یک ذره استفادهش کم شده و زبان پاکستان زبان اردو که است بسیار یک تعلق نزدیک با زبان فارسی دری داره و همچنان در پاکستان زبانشان زبان پشتو هست که زبان پشتو یک زبان مشترک بین پاکستان و افغانستان هستند و همچنان زبان بلوچی هستند و سایر زبان ها هم هستند. ما به تمام زبان ها و به تمام فرهنگ ها احترام داریم و افتخار میکنیم. تشکر از دوستای پاکستانی ما که ما را به برنامه دعوت کردن. امروز بسیار با فرهنگ و با عنعنات و با رسوم مردم پاکستان بسیار آشنایی نزدیک پیدا کردیم. بسیار یک فرهنگ عالی و خوب. تشکر از شما. جې د نېشنل میډیا ګرانو کتونکو اوریدونکو څنګه چې تاسو ګورئ د PNCA اسلام آباد کې د مورنو ژبو درې ورځنۍ میله شروع ده او په دغه میله کې لرې لرې ځایونو نه خلک ګډون کوي. دې کې څه د 13 ژبو شاعران ادیبان پوهان چې کوم دی ګډون کوي. د 13 ژبو په حوالې سره په مختلفو اصنافو دلته خبرې کیږي. مختلف نشستونه دي د مختلفو ژبو تاریخ دغه ادب دغه کلچر دغه په حواله سره نشستونه یا په دې کې دغه مختلفو ژبو چې څومره نماینده شاعران ادیبان دي دغه لپاره د ایوارډونو دلته کې یو نشست دی. د سره سره چې کوم تازه چاپ شوي کتابونه په دغه کتابونو باندې خبرات کیږي او دغه لیکوالانو ډاډګیرنه کیږي. په دې میله کې زنانه نارینه سره سره ماشومان هم ګډون کوي او دغه میله ورځنۍ میله په فروری کې چې په دې میاشت کې د مورنو ژبو عالمي رس کولی شي په 21 تاریخ نو دغه انډس کلچر فورم تنظیم چې کوم دی دا د نن 9 کال مخکې کال 2015 کې دغه تنظیم جوړ کړو. کال 2014 نه د کلیزه بنیاد باندې دغه میلې تابع کیږي او سکال چې کم دی نو دا نهم ځل دا نهم کال دی چې دغه میلې انعقاد کیږي. جی بس ورکیا دا ستاسو لپاره شو. ها صحیح ده.